90 फिर सैफुल्ला शोर साहब सैफुल्ला है ना आगा खुद माजिगर मिलता हूं आप खुराशी कर माजिगर में तिलावत कई नास्ती ब्या इफ्तार की ब्या तिलावत कई अगर सर वक्त नो वक्त मसरूफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह नहल लिखा वअफ़ू बिअहदिल्लाहि वअफ़ू दगल इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल ताकि सरा अल्लाह ताला यअमुरु हुक्म कई बिल अदल फअदल कवल उस अदल दो किस्म दे बोले पैदा मन को न अदल दो किस्म दे यो तो वही मुआशरती अदल या समाजी अदल और बल तो वही कानूनी अदल। कानूनी अदल दा पर महकमा के द काजी जिम्मेदारी और समाजी या मुआशरती अदल दा द हर फर्द शख्सी जिम्मेदारी दा। द मुआशरती अदल माना दादा चे हकदार तदाग हक वर्कले शी और सोख हम द हक न महरूम नकले शी देता वही समाजी या मुआशरती अदल। वेम शेर एहसान द एहसान माना जिद अल्लाह मखलूक त दखपल हक न सशेवर की ये तो वही एहसान। दाया व खबर वेम तफसीर द आयत कि अदल मखलूक द खुदाय त हक वर्कवली और एहसान द अल्लाह हक पूरा कवली। द अदल माना द हुकूकुल इबाद और द एहसान माना द हुकूकुल्लाह। द अदल माना द हुकूकुल इबाद और एहसान माना द हुकूकुल्लाह। और दान तकवा दो बुनियादी पिलर्स दी सड़े व मुत्तकी की बेसरा कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह द्वारा पूरा कही। हाँ वो इजार घर चला गया तो उससे कहते एहसान माना हुकूकुल्लाह। हदीस जिब्रील के जिब्रील अमीन ने पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तपोसे को जीद एहसान रहता हुआ है एहसान से शेरे ना अल्लाह ताला वर्ते अंता पैगंबर अलैहिस्सलाम वर्ते अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहो चे द खुदाय बंदगी दासियों के लेके चित्ते भी नहीं फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका कते निविनी न चे कम अज कम दा अकीदा खुद बराबर चे अल्लाह मावी दी न माना दादा चे हुकूकुल्लाह पर सही तरीके पूरा कोल एहसान माना बसी हुकूकुल्लाह पर सही तरीके पूरा कोल। द्रयम माना अदल दा इबारत थे दा अकीदे और दा अमालोना तो सना दा अकीदे ना अदल अकीदा बस तो वही भैया खुदा यकीन साथ
پس په یو خدای یقین ساتل دا برابر عقیده. نو عدل دا مطلوب دی په عقیده او په اعمالو کې، او احسان مطلوب دی په اخلاقو کې. احسان مراد بهترین اخلاق. تاکہ سر اللہ تعالی یامرو حکم کے بالعدل فعدل والاحسان او احسان. اور ابن عباس سے بھی ترجمہ کی سلورما کہ عدل عقیدہ توحید دا وجہ ذکر چی دنیا کے دا ټول نه لوی ظلم دے شرک. دا ټول نه لوی ظلم دے شرک، نو دا ټول نه لوی عدل توحید. ټول نه لوی ظلم شرک، نو ټول نه لوی عدل سره توحید. نبی کلمه د احسان دا متوجه د اعمال او اخلاق دواړو ته. دا متوجه د څه ده؟ اعمال ته او اخلاق ته. الله تعالی حکم کوي د عدل معنا برابر عقیده، د احسان معنا صالح اعمال او صالح اخلاق. سیف الله خان ډیر شي مسک ان اللہ یامر بالعدل، تاکہ سر اللہ تعالی حکم کوي په عدل باندې. نو سیف الله خان راځي تمام چې عدل دو قسمه دی. یو قانوني عدل چې محکمه کې کیږي، د قاضي ذمہ داری ده. یو معاشرتی عدل چې د هر فرد ذمہ داری ده. دیو چې پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې کلکم راغ و کلکم مسئول عن رعیتی. تاسو کې هر یو سړی حاکم دی او د هر یو نه به د هغه د رعیت پته کولی شي. هر یو سړی حاکم دی او د هر یو نه به د هغه د رعیت متعلق تپوس کیږي. صحیح؟ نو د اجباري نه به تپوس کیږي د خپل کور والو، د خپل ماشومانو، څوک چې نه په کفالت کیږي. د حاجي عبدالغني نه به تپوس کیږي د کور والو، د ماشومانو، څوک چې نه د کفالت کیږي. او دویم که یو سړي په کفالت کې هیڅ څوک نه، یو بنده کفالت کې هیڅ څوک نشته، نو د خپل اعضاء د درعیت دی. څه شی دی؟ د خپل اعضاء د درعیت دی. نو دا به تپوس کیږي چې لاس ته څنګه استعمال کړی دي. لاس سره زیاتې خو نه کړي. دا لاس په ګناه کې استعمالول دا سره ظلم کول دي. دا شی په ګناه کې استعمالول دا سره ظلم کول دي. صحیح؟ نو معاشرتی عدل دا د هر فرد ذمہ داری ده. د معاشرتی عدل ډیفینیشن او تعریف څه دی؟ صف الله خان تعالی پر مثال امر لیکو چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکړي او څوک هم د حق نه محروم نه کړي. صحیح؟ چې حقدار ته داغه حق ورکړي څوک د حق نه محروم نه کړي. او دویم شی د احسان. احسان معنی چې د خدای مخلوق ته د خپل ځانه څه شی ورکړي. عدل خدای حق ته ورته ورکړي. عدل څه شی دی؟ دا غوی حق ته ورته ورکړي. احسان دا غوی حق نه دی، شی ستا دی، ته یې ورکړي ورته. دویمه معنی د عدل و احسان چې عدل حقوق العباد پورا کول دي او احسان حقوق الله پورا کول دي. عدل حقوق العباد پورا کول دي او احسان حقوق الله پورا کول دي. صحیح شو؟ او دا ته ولیکه بعض اوقات خلق مونږه یا په افراد کوي یا په تفریق کوي. څه خلک دا کوي
چې صرف حقوق الله پسې لګېدلې دي د انسانانو په مرح پکې دي. صحیح منځونه به کوي، روزې به نیسي، عمرو له به ډېر دي. صحیح که نه کوي؟ صحیح سه روزې به لګوي، خو چې په انسان یې وس ورسي بیا له ظالم زیږې سینه ته داسې مخي. صحیح. او بعضې خلک سیکولر ټایپ خلک دي، هغه د حقوق العباد خبره ډېره کوي، د بنده حق نه مونځ کوي نه روژه نیسي. ته ورته ووایه وایي زړه مې سپین دی، چا سره زیاتې نه لیکول موږ زړه خو یې تور شوی ځکه هجومات نه راځي. نو یا یو طبقه ده خالصه مذهبي په دې معنا چې د حقوق العباد ورسره فکر نشته، که حرام ووال، که کرپشن وو، که کله چې حق وو، که دروغ وو په تجارت کې بزنس کې، دې څه فکر نشته. البته مونږ نه قضا کوي، روزه نفلی به ونیسي. صحیح. عمرو ته وځي بلا ډېر دې کنه وځي، عمرو ته وځي بلا ډېر. صحیح. حقوق العباد عبادت ځای کیږي. صحیح کی عبادت ځای کیږي. دویم جانب هغه خلک چې حقوق العباد په حواله باندې بالکل صفا خلک دي، د انسان حق نه وای خو نموس کوي خدای والا، نه روزه نیسي، کله کله پکې ګوټم کوي. صحیح. نو دغه ظالم که دغه کارونه کولې انسانانو سره احسان کول، صحیح، او ورسره حقوق الله هم پوره کولې، نو دغه هم په عبادت کې شمارو. نو هغه ځان سره زیاته وکړه. صحیح. هغه سره چې کوم احسان کوي دغه به په څه کې شمارو؟ په عبادت کې. خو بیس نه شو کوي ځان ځکه مونږ نه کوي، روزه نه نیسي. نو مونږ امبیلنس شوي یو، انسانانو اکثریت څه شوی دی؟ امبیلنس شوي یو. سیف الله خانه مونږ څنګه شوي یو؟ امبیلنس شوي، یا په یو طرف یو او یا په بل طرف. اچھا څوک انسانان امبیلنس شي نه دی مطمئن دی نه هغه مطمئن دی، دی هم خدای والا دی هغه هم خدای والا دی. په مذهب کې څنګه رسېدلی؟ نه نه په قرآن خو یهودیان پوهېږي، یهودیان پې هم پوهېږي، عیسایان پې هم پوهېږي. دلته پی ایچ ډي چې تا دا باندې کوي اسلامک سټډیز کې یهودیان دي څوک؟ نو خدای ورته وایي مسلمان. ان اللہ یامر تاکہ اللہ تعالی حکم کئ بالعدل فعدل باندې. نو بل معنا د عدل چې دا اصلاح د عقیده او د عمل دا عدل، اصلاح د عقیده او د عمل دا، او احسان اصلاح د اخلاق دا. او سلورو معنی ابن عباس سے کرے دا کہ عدل عقیدہ توحید دا. ځکه سورہ لقمان کې الله تعالی وایي چې لقمان خپل زوی ته وایي استاد سے تلاوت کړ چې یا بني لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ظلم دی. نو دغه وګوره د شرک اپوننت سره توحید، د شرک مقابل سره توحید. نو چې شرک لوی ظلم شو توحید لوی عدل شو. شرک لوی ظلم شو، ظلم مقابل سره عدل، نو توحید دا لوی. نو ابن عباس سے وایي چې عدل نه مراد توحید او د احسان نه مراد صالح اعمال او صالح اخلاق. صالح اعمال او صالح اخلاق. ان اللہ تاکہ سرا اللہ تعالی یامر حکم کئی بالعدل فعدل والاحسان احسان باندې وایتاء ذی القربى اپورک باندې رشتہ دارو کا اپورک باندې رشتہ دارو کا رشتہ داران ته ورک لکه چې غي مستحقین وي. رشتہ دارو خیال بساتي که مستحقین نو می مالدارم وي. کله کله سیف الله خانه څه گیفت می ورلې قندهار ته دا قندهار والی ولې استاد رشتہ دار دے تابانی یو حق ثابت دے، تابانی سے یو حق ثابت دے. هغه بستا کزن وی تو قندهار والی بھئی یا دن سلامت کزن بھئی رئیس جمهور بھئی. صحیح. او که نسالنا مسلم دنی تے پتہ نہیں تے مسلے پکارو نہیں دا کنا نو دا سی قلم بور اور لے گی هغه باندې فل تلیکل شي نو نوم به ملکی جناب کرزئی. صحیح.
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى او ورکړه باندې ذی القربى رشتہ دار خپلو ته. نو ذوی القربى ذوی القربى دا درې قسم دي. یو ته وایي ذو رحم محرم، ذو رحم محرم. دویم صرف ذو رحم، او دریم صرف محرم. علیحدہ پیپر میں رکھیں رینک، یس ایک کاغذ میں لکھیں وہاں پہ لفافہ کریں. Just write his name and write it down. Rent for social hand by Sakir for October 23rd or something. ذو رحم محرم دا آغا رشتہ دار دے چې ورسره د وینې رشتہ ده او نکاح ورسره حرام دی. ونې رشتہ ده ورسره او نکاح کول ورسره حرام دي. لکه کاکا، وراره، ورور، خور، عمه، خاله، زوی، لور، لار، مور، نیکه، انا. دې سره کوم رشتہ ده؟ د وینې رشتہ ده او نکاح کول ورسره حرام دي. ته وایي ذو رحم محرم، دې ته وایي محرم. دویم قسم صرف ذو رحم چې د وینې رشتہ ده ورسره خو نکاح ورسره حرام نه. لکه کزن، لکه څو کزن نکاح ورسره حرام نه دی خو رشتہ ورسره کومه ده؟ د وینې رشتہ ده. کوم رشتہ ده ورسره؟ د وینې رشتہ ده ورسره. او دریم محرم نکاح ورسره حرام دی خو د وینې رشتہ ورسره نشته. نکاح ورسره حرام دی خو د وینې رشتہ ورسره نشته. لکه د پيو مور، د پيو خور، د پيو ورور چې د کومه خزې تا پیس کړي هغه سره مور ده. نکاح ورسره کیږي نه. دا غي لو سره ستانه کا کیږي نه. ځکه د خور ده نو محرم دی خو خونی رشتہ ورسره نشته. پردی دی صحیح. نو ردی استحقاق هم په دغه بنیاد دی. د ټول نه مقدم استحقاق د لومبي ګروپ ته، بیا د دویم ګروپ ته، بیا د دریم ګروپ ته. صحیح شو سفلا خان؟ ان اللہ تاکہ سرا اللہ تعالی یامرو حکم کئی بالعدل پادل کولو والاحسان پیسان کولو ایتاء ذی القربى اپ ورکړه باندې رشتہ دار ہوتا. نو زبید آلتا لیکا کہ بیا ذو رحم محرم رشتہ داروں کی بازی آغا دی چې ورته زکات نشي ورکولی. زکات نشي ورکولی. د زکات نه علاوه د ستا ذمه باندې دغه حق ثابت دی. زکات نه علاوه ستا په ذمه دغه حق ثابت دی. نو دا سو تبقیری یا سو قسم خلق دی. لار، مور، نیکه، انا. لار، مور، نیکه، انا. زوی، لور، مسے، مسائے. دی باندې زکات نه کیږي. شیخ الله خان با زکات دغه باسي او دوه نوجوانانو ته وایي حقانه نه ده زکات شي اخوانه. وای د خدای بندا دا خو لکه دې جیب شي دراوي ته دې بل کې راوړي وږي. دا خو د پوزیشن نه ونه وته. ها موږ په پښتو کې کو غوړي توجو خالي کې توجو. د شیخ الله خان زکات د یو جیب نه وته بل جیب کې.
اوس د دین علاوه کم نور رشتہ دار چې دي لکه ورور خور اکا اما خالا ماما صحیح نو کای مستحق د زکات وی باید چې سړی خپل زکات لوبه ابوی ته ورکړي. لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه زکات یا صدقه په اجنبي باندې یو صدقه ده صحیح او په قریب باندې دوه صدقې دي. دې وایي چې فلاخانه او جباري او نصارمته او جهني زل فرق په دین کې کوم په دا 13 جمعه مو وي خپل زکاتونه حتی الوسه کوشش وکړي. دې ته موږ ګورئ چې دلته مسجد ته ورکم یا دې د انسټیټیوشن ته ورکم ماته به ټیکس ریټرن کې فائدہ وشي. سبو شي ټیکس ریټرن کې فائدہ وشي. یو خدا چې مسجدونه او انسټیټیوشن دې خو پوری ډیسپوز خپل کې چې سبو خپل مستحق مې راوي نو الګ ورکړي نو زکات ته ترغه پوری هین دی. زکات ته ترغه ورسره هم دی صحیح. دویمه خبر ها ټیک ته صحیح سور کا ورته زکات ایتم خلق راځي مسجد تم خلق اپروچ کوي غریبانو مسلمانان راشي مونږ ته دا چل موږ ورته بای ته داسو کا پر ټیکس ریټرن راوړه څوک زکات دا خو موږ پیسې نه دي دا خو خدای دی صرف الاخان دلاسه قوتي دي دا جباري دلاسه قوتي دي کسټوډیان سمونږ اوس پیسې بل څه الاخان زکات او دوزخ د موږ دا کا پړې ګران دي زده له پردو پیسو کی چالان شو صحیح نو موږ ورته ټیکس ریټرن راوړه صحیح او صرف ټیکس ریټرن نه دا فارم ډکا او بیا د موږ د کمیونټي دوا داسې ممبران چې قابل اعتماد او هغه ته پیژني او دا توثیق کی چاو د مستحق دی مال بدل کړ صحیح مال ریسټریکشن سخت کړی خدي ریسټریکشنز وکړي کنه ځکه چې دا كم هذا الزكاة في دي خمسة من الفور لري ودين لري ويا سائر إذا فشل مرة إذا فشل مرة ورطان نور مستحقين دي بيا نور خلق واحد ولا نري بيا غيركم ولا دور يجمع سكول نو سرکاری سکول ته لګا سرکاری سکول کې مفت سبق دی نه خاصه پرون نظر دار لګي او وزر سره سکه خرڅ کړ په زړه در باندې زکات راځي هغه هم نور کې خدای خبر کړ تو زکات پیسې په غوړو لګولې ما خو سر پاکستان ته مې د زلزلې والا غریبانان هغه دې ډېر څه بد حال یا الله نن دغه خدا یو خو پرې د پدا ټي وي کې وایي چې اوسم لا دې علاقې داسې لار وته نشته هغه ارمي ولا لګیا دي باران ووريږي باران وريږي سبلا خانه دې دا روډ کولاو چې دا کولاو چې مخکې شنه تبل غر راغلی مې تا اخو قیامت دنیا ده نو بس خلک دلوږي مرشي دا خیر دا موږ ما خو خپل پرون زموږ مرګره نه کړل نه کی نو او پاکستان کې اوسم ډېر پیسې نو ما هغه ته ورلګل خپل کور والا ما دا یې رسته طریقې سره چې زما ورته ملاوي شي هغه په سواخي او درسي نو ما خدای سره لګلې خو نن ځیشان راته وی هغه الګیاره ډېر مهنت کوي مختلفو کمپنیو بلا پیسې منظور کړي د ټینټونو لپاره ما په خاصه 50-60 برابر کړ صحیح هغه ټلیفون ته زمون کنسرجن وتا نو زمون د کنسرجن نوم سړی خبره ده نو ورته اوس مو کوئی سرکاري فند کې خپل پریزیدنت ریلیف فند کې وای پریزیدنت ریلیف فند کو بداسي وی چې هغه په دمه چا ترسي بیا په دمه د مدي کنسټرکشن باندې لګي خلک اوس مري نو دوه ورته ز اوس څو کوم څنګه طریقې سره دا پیسې ورلګم ورته هدايه فاونډیشن د پاکستانیان دي ایډر معتمد خلک دي او هغه په صرف ټینټونه اخلي کم باندې او سره ته ضرورت نه ټینټونه د کم باندې څنګه د پاسه نو وره کوي هلاکی نو هغه چې څنګه ورته پیسې ملاوي شي نو چاینا کې یو کمپنی سره کانټریکټ کړی دی یو ټینټونه نو لګي دوه ټینټونه نو لګي او زه باغونه تاسو کوم غواړم تاسو ان الله یامر بالعدل تاکي سره الله تعالی حکم کوي بالعدل فعدل باندې ولې احسان سره وای تای قربا په ورکړ باندې رشتہ دار وتا
بیا دا زکات څومره رشتہدار تور کو نو باید ته سړی ورته وګوري چې دا سړی معذور دی نو مستحق دی، دا سړی سپینږیری دی نو مستحق دی، دا سړی ځوان دی خو روزګار ورته ملاویږي نه، چې روزګار کوي، روزګار ورته ملاویږي نه کنه روزګار کوي. زبطات دی یو عربه خدمات رااله وی ذکر په بل حال نه جمدار غفلت وکړ صحیح او داسې وژړل نو موږ سره امداد وکړو صحیح. تقریبا کال بعد پته نشته کوم ځای اوسه کال بعد بیا رااله وی زما اوس کار خله الحمدلله خدای را باندې ډېر مهرباني کړې زمام جاب شته د زوی مم جاب شته تاسو یې ماته مسجد نه دومره امداد راکړی دا زما مسجد ثواب است. داسې خلک ډېر کم تر بلوي څنګه خلک جیبونه کټ کوي. ان الله یامر بالعدل تاکید سره الله تعالی حکم کوي بالعدل فعدل والاحسان احسان و ایتاء ذی القربى اپ ورکړي باندې رشتہ دار وتا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو حدیث کې چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره قوی. صدقه دا نه خو د غنی د پاره جایز د فرض صدقه یا واجب صدقه نو مالدار د ورکول شي نه چې خو مضبوطه قواری او کار کول شي او نه کوي کار کول شي تاسو قواری و خو مضبوطه قواری دا کار کول شي خو د مفتخوره فن دی غسته دی نو دا غسرم ظلم دی. یعنی دا قواری والا نوجوان سره ظلم دی د مفتخوره فن کې ورته انکریج کوي حالانکه ډسکریج کوي صحیح د دې عمل نه ډسکریج کوي ځکه یو خدای دا چې دا صلاحیتونه دی هغه ځای کیږي هغه د کار کولو صلاحیتونه دي هغه نو دې وته خدای ته پوښ کوي نو دا ګناه ده دا څه دی دا ګناه ده چې کار نه کوي نو په ګناه انکریج کوما. نمبر 2 دغه صدقه چې تا هغه ورکړه چې هغه مستحق نه دی پته ونه کوي چې یو بل مستحق حق واله شه یعنی دغه $50 یا $100 تا به یو بل مستحق تور کړی کډل نه ور کړی خبر دې انتقال. ان الله یامر بالعدل الله تعالی حکم کوي په عدل او په احسان و ایتاء ذی القربى په ورکړه باندې ذی القربى رشتہ دار ته وینها منکول کوي ان الفحشاء د هغه ګنده کارونو نه چې عقل ورته ګنده وي. فحشاء تولیکا چې هغه ګنده کارونه چې عقل یې ګنده غني چاهے سړی مسلمان وی او کني خو انساني عقل لا وایي چې دا کار ګنده دی. لکه دې خو ګوره غلا کول خکار دا صرف اسلام په نوې چې غلا ناروا ده ټول انسانانو یې غلا ناروا ده. کرپشن کول خکار دوکه ور کول فراډ کول خکار ده اثر دا چې اسلام وایي چې ناروا ده هندوانو وایي ناروا ده سکانو وایي ناروا ده يهوديانو وایي ناروا ده عیسایانو وایي ناروا ده او چې په کپړای کې یا قصدنا غسوي دا کارونه سړي دا ناروا نه ته فحشاء وایي دغه فحشاء او دویم والمنکر ادعا نارواونا چې شریعت ورته ناروا وایي. نو بعضی امور داسي چې انسان ته پته نه لګي چې دا ناروا دي یا حکمت ورته نه معلوم چې دا ولې ناروا دي حکمت ورته نه معلوم چې دا ولې ناروا دي خو بس الله او پیغمبر وایي چې ناروا دي او دا نه منشه حکمتونه بس مې لیکه بس خدای وایي ناروا دي کوي خدای وایي ناروا دي ته واپس شه. ځکه چې د مسلمان حیثیت دغلته ولیکه چې د مسلمان حیثیت د شریعت د حکم منلو لپاره د سولجر دی د عسکر دی څه چا دی د عسکر او عسکر ته چې کله ډګروال سے حکم راشي نو هغه حکمتونه نه ګوري خو چې ډګروال سے ورته وایي استاسو کاشنه اصل د آرمي کې چې وینا هغه په فارسی کې پښتو باندې په دواړو نو څنګه وایي روانه یې ها مارچ ها ازمنګ راوي کویک مارچ صحیح چې دا ودرې څه ورته دریش موږ ورته هټ صحیح اوستاو کتلی چې کله دا کمانډنټ هغه پلاټون ته وایي کویک مار هغه لا یو قدم یې غوښه فورن ته هټ صحیح خو په ټول پلاټون کې یو سړی د حق لري چې کمانډنټ ته تاسو کی
چې 2 سکنډه مخکې هوتا وي چې کویک مارچ اوس په 2 سکنډه کې څه قیامت راځي دا وایي چې هاړ دا روان دی ولیکم داود دروړه مولې ایک دا خبره وکړه کوټ مارشل کې یې سزا ورکړي صحیح نه کوټ مارشل کوي بلکې پاکستان کې ډېر سخت ده آرمي سره ډېر سخت سزا یې ده معمولی خبره معمولی حرکت غلط شي یو لس دولس خشتي وي خشتي دا ولا په داملا باندې وتل وای دونه وو سټیډیم نه چاپیره دولس دا غره لار ته وای دغه چې دونه وای نه خشته ولا بلا وای صحیح او تاسو ډبای کړه تاسو ډبای یا په دندنه وباسي وي سل پوش اپ صحیح بیا ورته یو غونډه یو کوي دی غونډه ته لږ غلوټي الله زړه راکوشه صحیح هغه بیا وایي چې کما ته وایي چې مرڅ دا ولا تاسو نه کوم ځای ولې راځي چې مرڅ صحیح لکه په آرمي کې خو تاسو گنجائش نشته که تاسو کې نو خالته به جنگ وي صحیح کمانډر به حکم کوي چې مخکې لاړ شه اته به چار ټینک وډاړي هغه وډاړي کیږي هغه څوک وډاړي نو ته به خاوري څنګه کیږي ته به ویل ریزنګ کې د دې وجه په آرمي کې پیغمبر اسلام د دې وجه وایي چې المؤمن مجاهد فی بیته مسلمان کا فکورم ناس بیا هم اسکار دی مسلمان کا فکورم ناس مجاهد دی معنا یعنی بیا هم سولجر دی نو گویا دې کې یو حکمت دی چې سولجر دی نو دې کې بدري سيزونه وي نمبر اول اوبیډینس څه شي اوبیډینس نمبر 2 ډیسپلن تن دیو منظم دی د هر کار بسې منظم دی یو نو د پکور کې د چوټه هم صحیح طریقې سره راځي د ډریسونه هم صحیح طریقې ارسو په قرینه پراته او نمبر 3 سیکریفایس ایو قربانه تیاری واه سیف الله خان کدا درې صفات رااله بس بیا څنګه دی پیغمبر اسلام څخه خسته خبره وکړه بس دا یو جمله ولا چې مؤمن مجاهد فی بیته مسلمان په کور کې اصول دی د کور ژوندوم جهاد دی معنا درې سینه وي پکې اوبیډینس چې الله پیغمبر سوې او به کوا نمبر 2 ډیسپلن ژوند په تنظیم کې راو نمبر 3 سیکریفایس قربانی وینها غن الفاشاء ملکی اللہ تعالی دگند قانوننا والملکر دنارواؤنا والبغی اد بغاوتنا نوز بغی ستوئی نو بغی چې د چا اطاعت واجب وي داغین سر تاول باغی چې د چا اطاعت واجب وي داغین سر اړول دته بغاوت وي یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالی تاسو واس کوي نصیحت کوي نو وعظ معنا سنسیر ایڈوائس وعظ معنا دا تولی کله لغوی معنا ده سنسیر ایڈوائس مخلصانه مشوره وعظ معنا څه دا مولوی چې خبرې کوي نو دې ته وعظ زکوي چې خلکو تصور کوي مخلصانه مشورې ورکوي چې دا کوي او دا مکوي کدا مو کړل کامیاب بشئ او کدا ادروایز نو کړ تباہی براشي در باندې نو دې وجه مولا سره خبر تصور وعظ وی ورته نو الله وي زم تاسو وعظ کو لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو پوه شئ او ډیفینیشن د وعظ ترقیق القلوب وتدميع العيون چې زړونه ورسره نرم شي او پسترجو کې وبره شي زړونه ورسره نرم شي دا څه خبره کول چې زړه ورسره نرم شي او سترګو کې وشکل شي وعوفوا بعهد الله وفاقوا بوعده الله چې کلمو وعده کړی نو وفاقوا بوعده الله نو خدای سره مونږ وعده کړی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستا حکم به منو او ستا د پیغمبر اتباع وکړو کلمه معنا ده چې ستا حکم به منو او ستا د پیغمبر اتباع وکړو او فالو کړو نو خدای وایي چې دا وعده مو کړی نه باید چې پوره کړئ او ستا چا سره یو کانټریکټ کړی او فولفیل نه کړي ها نو بیا جرمانه در باندې راځي کنه راځي هغه کوټ ته بوتله نو څه به ډیمیج در باندې کلیم کړي سیف الله خان اسه کې در باندې
ډیمیجز در باندې کلیم کوي نو خدای سره دې وعده کړی دا هغه باندې ډیمیج نه کلیم کوي یا سر لاندې کوي په در باندې کوي چې بازی بریش بابا نیز میں بازی بریش بابا بازی نیز میں بازی چې ته مسخره کې نو د بابا ګیری سره مسخره کې صحیح یعنی د معنا دا چې ته نافرمانی کې نو د خدای نافرمانی کې چې خالق ته ور سره د معاهده هم کړی دا غم پاماله وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَفَاكُوا بِوَعْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ چکلم وعده کړی دا ولا تنقضوا الأيمان أماماتوي وعده ایمان معنا وعده ولا تنقضوا الأيمان ميواتوي وعده خپل عبادتو کې دیا پس د کولو د دینا ماره توکید ها څه وعده وای دي چې دا موکد دی ماره توکید معنا وعده وای دي چې دا موکد دی چې دا سره شیک هند کی جنټلمن پرامس توکید دی دا څه دی دا توکید دی او په حیثیت د مسلمان چې سره سره وعده وکي نو ته جواب سخنی الله ای وقد جعلتم الله حالانکه تاسو ګرځول دي الله تعالی په ځان خپل باندې کفیلا شاهد ان الله يعلم ما تفعلون الله تعالی یقینا کوئی بھی عمل چې تاسو کوي ولا تکونوا کلتی وصلی الله تعالی وی چې کوم وعده دې وکړه او هغه وعده بیا ماته دا دومره احمقانه کار دی لکه یو شذ چې پنځي ریشي تاسو پنځي چې پنځي ریشي حالانکه پنځي ریشي لکه ماته تاسو وي زموږ کوتن کې ضرب المثل دی وی خذ ټول خذ دي خود پنځوري شټو خاصه خذ دي دا یو پوره مهارت دی هغه خذل چنه ور دي چې دې معلومه نه یا د کومبینا د نه تار څه دی او دا ایکسپیرینس بس هغه تاسو په بهترین طریقه ورته هغه ورته وایي کنه او دلته هغه تلخه وایي او هغه تار بالکل داسې ته وایي ساينس او ټیکنالوژي برابر کړی او بالکل داسې بهترین صحیح نو محنت والا کار دی ها ډېر مشقت والا کار دی الله تعالی وایي دا کړي وعده ما تول داسې دي لکه یو احمق خزه چې ټول ورځ ځان په پرسورې شګستړي کې چې ما خام بیا دې معلوم جوړي بیا کوم بکای دا د خدا به خلک څه کوي دا پاگل خاني ته بوزي د دیوانګانو چې ټول ورځ خدای دې خو باسا ځان سره کې په پرسورې شلو اوس ما خام ورته کې ناشته برتر خراب کر واپس کنا کوم به جوړي تاسو کوم به کوم جوړي ها غواړه وای چې واپس مال جوړ الله تعالی وای دا محکم وعده ما تول داسې دي لکه پانسی واپس کوم بکول او غوښول څومره عقل مند مثال ورکړه ولا تکونوا کلتی مکه گئے پشان دا احمق خزه نقضت غزلا چې دا ماتوي واپس غزلا پانسخ پر من بعد قوت پس د جوړول د دینا انکاسن ریزه ریزه کوي تتخذون ایمانکم تاسو جوړوي وعده پر دخلن بینکم بیکارا پخپل مسکی بیکارا معنا چې د هغه تاسو فلفلمنت کوي صالحات نه ساتي نو استاد غواړي بیکار ذکرې چې next in future nobody will put his trust in you صحیح هغه وایي چې دا سره قابل اعتماد نه دی دغه خبره پس مت صحیح دی اوس کو کوړتاړ نو خبره چې خلک سترګې راوځي صحیح نو دې وایي زموږ وطن کې چې څو سره په دې مشهور شي چې بار خو سوادو کې په کوړتاړ چې خلک سترګې راوځي یو واپس راشي نو بس هغه خبره ما تکی ناغه چې بیا نیکسټ چا سره خبره کوي نورته کنه لومبه کور ته لړشه صحیح وکړه اته هغه په اړه داسې لکه د مرګ خبره اپ معاشره کې چون نشي کېروله چې دا دومره دلاله چې دې خبره نشي کوله دا څوم د لفظ وایي کنه وایي خلیفہ استخار دې ها دا خبر ما ته راځي سمه تبلیغات راغلي مجموعه لیکه شوول یعنی ولس نه فارو اما وزیر ما ته کوته هغه د انسان نه هغه کوته ټلیفون وکړ ما وګوره
دا موږ زفخه راکېږي ته موږ ورته موږ خو بس کور کې اډر ورکو چې جوړه کسان د امریکا حالات معلوم وو ما قدم د امریکا حالات اول کور د څنګه نه تدریس کو اصول لدی بزرګان وایي په تعلیماتو کې چې داسې حرکت منه کوي چې هغه سره د هغه د مقامي خلکو ته مشکل پیش صحیح لکه هغه دا وایي چې وایي کله تاسو خوراک تکې نه او خوراک مخفل پخ کړی خوراک مخفل پخ کړی نو کوم خدمت کې کسان چې وي نو کوم مالګه پکې کمای نو هغه ته وایي چې لګا مالګه راوړه لګا مالګه راوړه صحیح خو یې چې دعوت درکړي او دا خوراک راغی نو کوم مالګه پکې نه یو کلو دې پکې تلې او پسوي خبردار چې خلکو لاولې کې هغه مالک ته دا موایي چې لګا مالګه راوړه ځکه کدارې ورته وي ممکن د سړی د طبیعت نه سختي او کور ته لړشي او خدای باندې لرګي راکېږي نو دا پرابلم ولتا جوړ کړ پر دې کورونه مروانو بس چې سوي راوړل دا خدای تاسو سره احسان کوي دومره خسته خوراکو چې داسې مونږ ته نو په دې باندې ډېر خو اصول دي خو کله کله مونږ پامال شي تتخذون ايمانكم تاسو جوړوي وعده خپل دخل البیکارا بینکم خپل مسکی او الله تعالی فرمایي چې دا وعده سره ولې ماته عموما دنیاداری به باعث وي سبه باعث دنیاداری به باعث وي یعنی 300 روپے اضافي ورته چا پیشکش وکړو وای ما مایند چینج کړ وای ما مای ابله پښمتا ته حدیث لیکلو او تابع نقل هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې یو خبره وکړه سیو فرمایل تعالی کړه کنه صحیح لیکلی لا تحاسدوا لا تحاسدوا پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو بل سره جیلسی مکوئ دیمو فرمایل ولا تدابروا لا تناجشوا یو بل تر ریټونه انفلیشن مکوئ چې بل تر تکلیف ورکول لپاره ریټ ورته دي اخل نشي صرف هغه ته ریټ قیمت ورته راکې ولا تدابروا یو بل ته مخ یو بل نه ماړوي ولا تباغضوا یو بل سره نفرتونه مکوئ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض چې یو سړی چانه څه خرید کړی وي ته د هغه خرڅون کیته آفر مکوا د اضافي پیسو چې دار سیف الله خان ته پسو ورکو هغه په $200 اته ورته باندې 200 واخلا نو ته دوه کسان حرام کې یو د حرام کې دا چې کوم سړی خرڅول کړی دي چې د خپل کړه خبرې نه واپس کې نو منافق جوړه په $50 باندې او هغه بل سره هغه ته مالی نقصان ورکړي چې هغه ستر کړی هغه تاسو ورکړي اته مانو پیغمبر اسلام وی دا کار مکوئ وکونوا عباد الله اخوانا د خدای بندگان شي یو بل سرونه نشي صحیح شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې خلق وعده ولې ماته ځکه دې ته ګوري چې فلانی په دې طریقې ډېرې پیسې پیدا کړي فلانی په دې طریقه دا اوس نوجوانان ټول دې په دې شي دي چې فلانه د مارګیج کاروبار کې دي بلا ډېرې بنگلې واغستې 4 مليونه کور واغسته په 15 مليونه کور واغسته BMW د ورسره اوس دا مارګیج کاروبار کو نن می سبا او سبانی کال بعد دې بدا څه ګلس کوي او چې دا ګلزو کوي او دا ژوند د دومره های سټیټس ته رسول دي صحیح او مینټین کول نشي دیونه کېږي با او مینټین کول نشي نتیجه به صحیح دیونه کېږي با یا به خودکشي کې صحیح یا به خدای طلاق ورکړي او ځان له هوملس کېږي ورني یو پروګرام په ټي وي کې ها کوم کسانو چې الله سوي ګټه دا نو دوی ها شنو مسلمانانو دا ګورو ته شای وره ها کله په بحث سری الله دا پیسې ورته راغلي دا په ژوند کې خراب راغلي یا مایلې ختنه کوي یا اولادونو ورته بل دي یا مالی نقصان په دا خلک اشاره کوي او غټ سره اشاره کوي چې هغه ته وجه شنن راوځي په کوم چې کې د سوپر لاټو ها اوس په لاسویګس کې څه شي او په بخښنه د څه ځای عبد الله د زوس وایي دا کار کېږي نو زه په دې کې څه شوی نو پروفیسور ته وایي چې اعتبار ګټه همیشه د یو خو څنګه درېږي یو خلک ما څه چې وایي
استګار نه کوي او د وعدې بس دا اوس کوي یو په بل څه مګر یو نه دا ټول فراد روان دي ټول دنیا فراد روان دا د دې پروفیسور ردی وجه دا کوي او شریعت اسلامی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زیارت نوم بنه اصل خوله ده التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین هغه بزنسمن الصدوق صادق مونږ ته صادق معنا رښتونه الصدوق ایکستریملی رښتونه صدوق معنا ایکستریملی رښتونه او الامین او ایکستریملی ټرستورتي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ځکه چې د مسلمان نظر په آخرت په مقابله د دنیا کې نو پیغمبر ورته د آخرت خبره کوي چې ته ایکستریملی رښتونه په بزنس کې او ایکستریملی ټرستورتي د قیامت پر ورځ باندې پیغمبرانو سره صدیقانو سره شهیدانو سره صالحین سره ملګری دا فرق دی د مذهب او د سیکولرزم چې سیکولرزم کې د دنیا د حصول لپاره every possible need just go ahead and do that حضرت دې د سټل میوزیک چې دی یو څه وایي ریچینګ د پالیسي چې مسلمان ورته دعا وایي موږ د دعا وایي خپل ځان په پالیسي کې تتخذون ایمانکم تاسمی سے وعدے پلے بینکم دخلن بینکم بیکار پمیسپر کی ان تکون امتن ددے وجے ان تکون امتن چی وڈل دائی اربع من امہ زیادہ پمال کے دبل ڈلینا نتا دبل مال تا گوری چی اگر پر یہ فرادونو پانی تا دبر پیسے پیدا کرے سے کول وعدے کول یا ماتا ہولی ہے اللہ تعالیٰ فرمائی تا اور ترم کمپیٹیشن شروع گا اللہ تی داغا دے چتل گئے اگر کمپیٹ کے انما یبلوکم اللہ بے اللہ تعالیٰ فرمائی اصل ٹیسٹ خوم دارے چی دغا سنی ناروا کول پیسے جوڑ کری صحیح خدای وہی تمہیں ٹیسٹ پاچولے چی تقبل ایمان کنٹرول کو لے شکا نشکا دیر گرام کہا دے صحیح او بیا ایم سر چیو گوری مارٹ گیج کاروبار کی دے وہ بس تل نوجوانوں اغم سی نروبا سے ازدیم شروع کو دے وجہ کو اللہ وہی کہنا چینما خبر دادا یبلوکم اللہ آزمائش کہتا سبحانہ اللہ تعالی بہی پدا پروسیس وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا گرد ماحول بدرتا لگیا تاثر با اپوز گئی وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَقِينًا اللہ تعالیٰ بوازے کی تاثر پروز دا قیامت ما آخبرا کنتم فی تختلفون چپاغے کم یوبر سر اختلاف کولو اللہ تعالیٰ بالتوازے کی چیزا ٹول دا خرزامنو تو پس حقوی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کچر غفتے اللہ تعالیٰ چٹول خلق دی بائی فورس مسلمانان شي لجعلکم امتا واحدا نو تاسو بے گردولی وے یو امت مسلمان لیکن اللہ تعالی یضل گمراہ کئی من آسو کے شاؤ چی اللہ اغواری ویادے ہدایت ورکیا چاہتا چی اللہ اغواری ولتسأل اللہ یقینا تاسو نبسوال کولشی عما کنتم تعملون داغ عمل چکم تاسو کولو ولا تتخذوا ایمانکم مجوڑ وی وادیخ بلے دخلم بینکم بیکار اقبل میسکی فتزل قدم کنی اوبشوئی تشوئی دلوائی کنی اوبشوئی قدم الخپستاسو بعد ثبوتیا پس دا مضبوطیاد دینا وتذوق السوء او بسکی تاسو بدی بما صددتم دا دے وجے چی تاسو خطا شوئی دا دار دا اللہ نا ولکم غضاب عظیم تاس دا پارا عذاب روئے دے ولا تشترو ماخلے بعاد اللہ پوادے دا اللہ بانے کو بدل وادے دا اللہ کے سمنن قلیلا لکم پنسیشن لدی دنیا اللہ تعالیٰ وہی کتا دا خدای سره کړی یو وعده ما تکړه دا خدای یو قانون دی مات کړ نو تا ته بلین یا ټریلیون دی لاګ دا خدای د قانون مقابله کې خدای هیڅ شی نشته خو دغه نشي دی انما عند الله یقینا اجر چې دا الله په نسبانه او خیر لكم هغه به تر دې تا د پاره کنتم تعلمون کتا سو کویږي زکا چې الله تعالی وایي د ټریلیون رالل زیلین رالل دا اللہ دی حکم پا مانولو باندے دا خو ایورلاس رنگ دی ایورلاس رنگ
خو یا به پیسې ختمېږي لکه تا د ټیکسي والا خبره وکړه او یا به ته ختمېږي پیسې بیا هم پاتې شي خو یا پیسې ختم شي ته بیا ټیکسي چلې یا پیسې پاتې شي او تا به مقبرې ته ورسې تا چې ته ورسې مقبرې ته به ورسې او الله تعالی وایي چې زما د قانون اتباع وکړې او ما تعالی کوم شی تیار کړی دی هغه والله څنګه نو وی فرمایل چې ما عندکم ينفدو هغه چې تاسو سره دی ينفدو دا ختميږي و ما عند الله باق او هغه چې الله سره دی دا ای والله څنګه ولنجزين الذين يقينا بدبوا تو اجالا صبروا چې صبر کړي اجرهم اجر دوی باحسن ما كانوا يعملون په بهتره طریقه باندې چې دوی کوم عمل کولو من عمل صالحا چې عمل کړي صالح من ذکر النارین دیو انسا یا زناندا وهو مومن حال دار چې دی مومن دی ځکه عقیده ولا شرط دا که عقیده نه د عمل بیا ویلو نشته که عقیده نه بیا د عمل ویلو نشته نو د غیر مسلم څومره صالح اعمال چې دي دنیا کې به ورته نیم او فیم ورکی آخرت کې ور ساجر شته وجه د کانټریکټ نشته الله تعالی سره دا عقیده څه دی دا کانټریکټ دی عقیده څه دی کان اس کے یو سڑے د سیف اللہ خان کور وکړ چې سیف الله خان کو د کور کې لګي کړي او رواني کړه بل رواني صحیح ناغه په خپل وردن شو بغیر اجازه صحیح او یو دیوانه ولا خو بهترین برابر کړ نو نه صرف دا چې هغه استحقاق د اجرت لري ځکه چې سیف الله خان سره کانټریکټ نشته سیف الله خان سره کانټریکټ نشته بلکې الټا سیف الله خان حق لري چې سوی کی پاده لکه ډرس پاسینګ کړي چې کوي غیر قانونی مداخلت کړي صحیح نو الله تعالی وایي غیر مسلم ما سره کانټیکټ نشته من عمل صالحا من ذکر او انثى چاچی عمل کړي صالح ناری نوې کدنا نوې او مؤمن خود شرط داده چې دې مؤمن وي فلنحيينهم بجوان والقودلا حیاتا طیبه پاکیزه ژوند دې به د ګندګون اخلاص وي پاکیزه ژوند معنا دې به د ګندګون اخلاص وي د موسیقۍ د میپلونا د شراب نوشونا د الله د قانون د پامایلینا د اولاد د فکر نه د خضر جګړې نه د کنفیوژن نه د ډیسټربنس نه د هر څه نه اخلاص صحیح مو ان سټیسفاید ژوند وي حیاتا طیبه معنا مطمئن ژوند دی ولنجزي الله ابدلو کو دوی ته اجر دوی بیا احسن ما كانوا يعملون فبهتره طریقه چې دوی چې عمل کولو فاذا قرات القران کله چې تلول القران فاستعذ بالله فناغوار الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم د شیطان مردود را ان اوس مونږ چې کله قران شروع کوو نو مونږ سوایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې وجه چې قران کریم کې الله تعالی فاذا قرات القران کله چې قران ولې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فناغوار الله تعالی باندې د شیطان مردود نه او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل امر زیبال هر هغه معامله چې جایز وي اهم وي او جایز وي لم یبدا بسم الله چې د خدای په نوم شروع نشي فهو اقطع واجزم دا به برکت او لکه پرې کړی دا کار څنګه به برکت او لکه پرې کړی نو دلته الله تعالی وایي چې اعوذ بالله وایي قران ته مخکي او پیغمبر اسلام حدیث کې وایي چې هر خکار په بسم الله شروع کوه هر خکار په بسم الله شروع نو اوس لغونه یعنی کنفیوژن ناغي چې اوسلم به اعوذ بالله وایو کولم به بسم الله وایو نو بیا علما هغه پکې فیصله وکړي په کیسو کې پیسې ادا فیصله نو به تر پښتو په ضرب البصر باندې وا دی په ګور دا غریب سره چې په دا کوڅو کې ګرځي او خوراک غواړي موږ ته خیر وایو تاسو خیر وایو ځکه چې आवाज هم کوي وای خیر راړی تاسو خدای وبخښه سره خیر خیر معنا یعنی ما ته خیرات راکړي وای خیر راوړه صحیح نو دا خیر والا چې ګرځي ورپسې شوم غافي سپیور پسې غافي صحیح نو الته کې ضرب المثل چې هغه د کور مالک ته وای چې دا ټوکړه د خیر لاس کې نیولې ده د خیره مې د توبه ده خو سپی دې رانه کولی کا یعنی دا مصیبت راځي چې خیر مړه کا خیر خدا شر رانه
لره کدا سپید را پته شي د میونه چی نو د خیره مې توبه ده خدا سپید را نه لره کا نو سپته ولګی دا چې د خیر نه شر د فقول مقدم دي د خیر نه خیر وختونه څه شر د فقول مقدم دي یو طرف ته خیر را روان دي بل طرف ته شر را روان دي په ځای دې چې اخر ته زولای ونی شي او شر در باندې حمله وکي دا خساره ده دا خساره ده شر د فقہ خیر کړه خیر دراو ودسي نعوذ بالله اول ویا چې شیطان هم به د فقہ دی وجنه مونږ ډوب به اعوذ بالله وایو بیا بسم الله وایو انہو تاکہ سر شاندہ دے لے سلو نشتر شیطان لپارا سلطان القدرت علی اللذین پاکستان بانے آمنو چد پوخ ایمان مالکان دی وعلا ربے توکلون اخبر پروردگار بانے اعتماد کی انما خبر دادا سلطان القدرت شیطان علی اللذین پاکستان دے یتولونو چسوک سر دوستی ساتھی والذین آکستان بھی مشرکون چغی اللہ سره شرک کوي الله تعالی فرمایي شیطان په غیبانه مکمل کنټرول مونډلې او یو مسلمان چې هغه د ایمان پوخ وي خدای باندې پوخ اعتمادي اعمال صالح وي شیطان همیشه د الله سره ډیفیټ کړي شیطان همیشه د الله سره ډیفیټ کړي ځکه دا عقیده په خی شیطان دوکه کول نشي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران ولا ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من واجب الله سبحانه وتعالى على النهار صلى الله عليه وسلم